المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. دنن درس موضوع چډیر یو اهمه موضوع ده او ډیر اهمیت والا موضوع ده او هر انسان او مسلمان له دا پکار دی چې په هغې باندې عمل وکړي او هغه د الله سره خلوت، د الله سره یوازې کېدل دي. د الله سره یوازې کېدلو اصل مطلب هغه دعا ده چې الله رب العالمین نه وغوښتل شي او دا دعا په داسې ځای کې په داسې کیفیت کې وشي چې هلته نه تا څوک ویني او نه تا نه څوک خبرېږي. د الله رب العالمین سره خلوت، د هغه سره یوازې والی، دا مطلب نه دی چې انسان ورته تیاری نه وکړي، بلکې هر انسان کولی شي چې خپل نارمل زندګۍ کې الله له یو څه وخت ورکړي. هر ورځ 15 منټه 10 منټه په ګاډي کې روانې یوازې شه د الله سره خپل حساب و کتاب وکړه. د شپې اوده کېږي، د اوده کېدو نه مخکې الله ته لاسونه اوچت کړه او د الله رب العالمین نه وغواړه. د الله دروازې کلاو دي، د الله رب العالمین طرف ته هر سړی ورتلی شي، نو خپل رب له وخت ورکول دا ډېر ضروري دي. په داسې شکل چې ته د هغه سره خبرې کوې کأنک تراه، لکه څنګه چې ته خپل رب ویني، په داسې شکل باندې هغه عبادت وکړه، په داسې شکل د هغه نه دعا وغواړه. والله العظیم چې کله انسان د خپل رب نه په داسې شکل دعا وغواړي لکه هغه چې ویني، الله رب العالمین هغه ته خپلې دروازې کولاوي، د رحمتونو، د استجابت او د دعا د قبولیت دروازې کولاوي. مشکل کې، مصیبت کې، غمونه، پریشانینو کې الله تعالی سوچت کا، د الله نه وغواړه. والله د الله رب العالمین عجیبه قدرتونه به ته وینې دغې دعا کې او دغې دعا په استجابت کې. ګناهګارې، ګناهونه دې کړي دي، د الله نه مه امیده کېږه. په دغې خلوت کې الله تعالی سوچت کا، د خپل ګناهونو معافي وغواړه، د خپل غلطیانو اعتراف وکړه. دا وصیت هر مؤمن مسلمان ته دی چې هر ورځ باید په دې باندې استمرار وشي، د الله سره یوازې والی وشي، د الله سره خبرې وشي. ځکه د ځمکې په مخ باندې هیڅ داسې یو کس چې هغه ډېر د رحم والای، کرم والای، په تا باندې ډېر زیات پوهي، د الله نه بغیر بل څوک نشته. لہذا د الله رب العالمین طرف ته تلل پکار دی، نا امیدي نه دی پکار. او اصل اساس مطلب به د دې نه هغه د هدایت وي چې الله رب العالمین موږ ته هدایت وکړي. د هدایت طلب باید وشي. همدغه رنګې دغې خلوت او یوازېوالي څه آداب دي چې باید د هغې مراعات وشي. اولنی ادب دا دی چې په دې کې د الله رب العالمین عظمت او تقدیس او لویوالی چې کوم دی هغه وښودل شي، هغه ظاهر شي. او دویم دا چې د الله رب العالمین ته د قرابت او نږدېوالي طلب وکړی شي، د الله رب العالمین د رضامندۍ طلب وکړی شي چې یا الله موږ د نیکانو بندګانو نه وګرځئ، یا الله موږ تا ته نږدې کړي، یا الله ته د موږ نه رضا شي. او د هغې نه وروستو بیا د خپل دنیوي مصالحو هغه غوښتل د الله رب العالمین نه هغه پکار دی چې وغوښتل شي چې هر هغه څه چې په دنیا کې ورته ضرورت د الله نه وغواړي، لیکن نیت چې کوم دی اصل کې هغه د هدایت وي چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته هدایت وکړي. الله دې موږ او تاسو دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.